الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، آنلاइन مسائل رمضان कोर्स अतमे ورځ کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید او په خیر راغلی. لکه تاسو په ذهن کې څنګه دا پرون هم مو د اعتکاف حواله سره مسائل بیان کړیو، خو کې اکثر مسائل سکوم نه غاغو سکوم سړو سره تعلق ساتي. نن به مونږه ان شاء الله تعالی اعتکاف مله مسائل بنوم، لیکن هغه مسائل به مونږ ذکر کوم سکوم له تعلق خزو سره ده. نو کچری یو خزا اعتکاف کوون غاړي رمضان مبارک اخري عشره کې، نو طریقه دا ده صحابه شلمې روزه د میراستر سورج غربیدون مخکې به هغه ځای ته لاړ شي کور کې چې کوم ځای کې هغه همیشه د پر ارمونځ کوي، او سکله دا بالته کیوي سکله د عید ولا چاند کله نظر راشي نو به التنه در روزي التب خوري التب سکی اور التب ودکیږي. البته منتیازو د پر بار وتل شي، صرف ضرورت د پر یا بل فرض کا احتلام وشو، لکه څنګه سړو د کیږي نن صحت تو وشو نه غسل د پر بار وتل شي. دین علاوه ګرمي کوشي نو یخوالي اصل اولو د پر غسل د پر بار نشي وتلې کروز د سره اعتکاف متيږي. اور کم کور کې اوله ځاینا مونږ پر یو حصہ مقرر کړی وي چې همیشه د پر الته کې المونځ کوي اور الله کې مصلا او جنماز وغیرہ چولې وي کنه، یا الته کې مصلا وغیرہ خو نه وي چولې، چټای وغیرہ نه دی چولې، لیکن اکثر الته کې المونځ کوي. نو په فقها لیکلي دي چې دا ځای حکم نه دا غځای خزې د پر د مسجد په حکم کې ده. اګه څنګه سړی د پر مسجد ده همدارنګه دا خزې د پر مسجد ده. فتاوا هندیه کې دا خبره لیکلي ده. او کچري خزې کور کې یو ځای مقرر کړی نه وي مونږ د پر مکه کله چرته المونځ کوي کله چرته المونځ کوي کله یو ځای کې المونځ کوي کله بل ځای کې المونځ کوي. نو به فقها لیکلي دي چې کچري ذات خزې اعتکاف کوون غواړي نو دې پر اعتکاف نه مخکې دا ضروری دی چې یو ځای کوم دغه مونږ پر مقرر کړي، غنه پاس کوم ځای مونږ په مقرر کې امغه ځای کې د اعتکاف کولای شي بلکې نشي کولای. او دا ځای د خدای پر نسیدا لکه سړی د پر مسجد ته اوس کدي ځای نه باروزی نو بیا به بلا عذر سباروزی د سره اعتکاف متیږي. اور همدارنګه کې فقها ذکر دي چې کله یو خزي مونږ پر یو ځای مقرر کو هغه کې اعتکاف نه وکړو نو دا اوس دا دې ځای نه بل ځای ته نشي وتلای. سره سورې تیری شي به هغه ځای پریک دی بل ځای کې اعتکاف شروع کی، مګر نه لاړ شي بل ځای کې اعتکاف شروع کی نه کده چې کې اعتکاف متیږي. بس یو ځای یو ځل مونږ پر اعتکاف ته پر یو ځای مقرر شو نو دینه بهر نشي وتلای وغنه اعتکاف مو متیږي. اور همدارنګه کا رسوي یو خالص حکم دا اوله ځای مونږ پر ځای مخصوص کړی نه ده کنه، او نو اوس کدا اعتکاف شروع کړي نو دا به اول مونږ پر ځای مخصوص کړي کنه، که مونږ پر ځای مخصوص نکو او ډایرک اعتکاف شروع کو نو دیوله اعتکاف نه کیږي. اور همدارنګه کایو خدای حکم دا مونږ پر ځای مخصوص کړی دا لیکن بل ځای کې اعتکاف کوون غاړي نو بل ځای کې اعتکاف نه کیږي. البته فقها دا لیکلي دي کچې دا غواړي چې بل ځای کې اعتکاف وکم نو اوس دا د خپل مونږ ولا ځای بدل کی کوم مخکې ځای او پرېږ دی
بل ځای ځان ته مقرر کړي مونځ لپاره دلته به زه نفس مونځ کوم. نو اوس هلته کې هغه به مونځ هم کوي او دا مونځ لپاره د ځای شو او هلته کې اعتکاف هم کوي او دا ځای د لپاره چې کوم دا مسجد په حکم کې ده، لیکن اعتکاف حواله سره صرف اعتکاف حواله سره دینه بار نشي وته، لکه دینه بار روزي نو بیا به متیږي. او دین علاوه دا مطلب مسجد په حکم کې ده اعتکاف حواله سره، لیکن اټول مسائل د مسجد ولا نه دي، اټول مسائل د مسجد ولا نه دي. لہذا اعتکاف نه علاوه کا خزه حکم دا جمع په حالت کې حیض کې منځ ته تراشي نو دلته تللی شي اعتکاف نه علاوه. مطلب دا چې دا اټول حکم کې حکم دا مسجد په حکم کې نه ده، لیکن اعتکاف حواله سره. او بل خبره دا چې اعتکاف لپاره په پورا کورس حکم نه ده، پورا کور نیت کوون دا صحیح نه ده. همدارنګه که غټه کمره وي اټولې غټې کمرې نیت هم نشي کولای، بلکې یو مخصوص ځای نیت وکړي. البته که چېرې کمره وړه وي نو بیا هلته کې ټوله کمرې نیت هم کولی شي. اور کوم ځای هغه مخصوص کوي نو هغه ځای کې مطلب داسې ځای مخصوص کړي چې یو خو مونځ لپاره یو مسئلې ځای وي او دین علاوه لږ ځای نور ځان ته زیات مخصوص کړي چې هلته کې اوده کېږي یا هلته کې څه شیان ځان څه کېږي خوراک څښاک لپاره یا څه کتابونه که مطالعه کوي یا قرآن پاک مطالعه کوي نو دومره ځای ځان ته مخصوص کولی شي. او فقها لیکلي دي چې ښځې دپاره خاص کر احنافو په نیز مسجد کې اعتکاف کول دا مکروه تنزیهي دي، بلکې ښځې دپاره پکار دي چې هغه کور کې لمونځ وکړي اعتکاف وکړي. خاص کر چې ښځې دپاره حکم دا ده چې هغه لمونځ کور کې وکړي، نو اعتکاف هم دا ده چې هغه کور کې وکړي مسجد کې ما کوي. او ښځې دپاره دا هم ضروري ده چې اعتکاف دپاره چې هغه خپل خاوند نه اجازت والی اور غلام به خپل آقا نه مولانا اجازت اخلي. اور چونکه خاوند ته دا حق اصل ده چې هغه خپل ښځې نه مطلب د استمتاع فایده ته نه اخیستلی شي، خپل تعلق سره ښځې ولا کومه میړه ولا تعلق ته هغه قایمولی شي، نو دې وجه باندې میړه ته دا حق اصل ده چې هغه خپله ښځه اعتکاف نه منې کولی شي. که چېرې منې کړي نو بیا ښځه اعتکاف نشي کولی. او چې کله ښځه اعتکاف کې کښېني نو هغه خپل میړه سره چې کوم د ښځې میړه ولا تعلق ته دا نشي قایم کولی. که چېرې دا تعلق قایم کړو نو دې سره اعتکاف متیږي. او که چېرې خاوند چې کوم دا ښځه مجبوره که او دا تعلق یې ورسره قایم کو نو اعتکاف مات شي او دې له ګناه به په ښځې باندې نه وي، دې له ګناه به دغه خاوند باندې وي. همدارنګې فقها دا مسله هم لیکلې ده که چېرې یوه ښځه چې کوم ده خپل کور کې نه بل کور کې اعتکاف کوي، مثلا د مور پلار کور کې اعتکاف کوي او دوران اعتکاف خدا نه خواسته خاوند ورته طلاق ورکو، نو اوس فقها لیکلي دي چې دا به چونکې د طلاق العدت خپل خاوند کور کې پوره کول دا ضروري دي، نو دا به هلته نه ډایرکټ راپاسي او خپل خاوند کور ته راشي دلته کې ډایرکټ اعتکاف جاری وساتي، نو دې سره اعتکاف نه متیږي. دې سره اعتکاف نه متیږي، اعتکاف دې ښځې ولا جاری ده. همدارنګې ښځه اعتکاف کې ناسته وي هغه ته مینسز راغلو ورته جمع وشوې یا همدارنګې بچی وشو او بچی ولا وینه راغله ورته نو دې په صورت کې اعتکاف مات شو، اعتکاف مات شو. او بیا به داسې کوم ده او بله مسله دا ده چې که چېرې اعتکاف مطلب واجب اعتکاف وي، لکه څنګه تاسو ته پرون د اعتکاف درې قسمونه ښیلي وو. که چېرې واجب اعتکاف وي اور واجب اعتکاف کې ما تاسو ته عرض کړی چې واجب اعتکاف د نظر اعتکاف وي او نظر معین اعتکاف. نظر معین اعتکاف مطلب دا ده چې یو ښځې مطلب ده د هغه نیت ومنلو چې که چېرې منت یې ومنلو که چېرې ما دا کار وشي نو فلانکي تاریخ نه فلانکي فلا تاریخ نه فلا تاریخ پرې به زه اعتکاف کوم. نو اوس که دې دوران کې ورته حیض راغلو جمع وشوې نو اوس فقها لیکلي دي چې کوم ورځې دا حیض ولا ورځې دي دا پرېږدي او څنګه چې ختم شي حیض ډایرکټ بیا اعتکاف کوم ورځې پاتې دغه شروع کړي، نو داسې صورت کې د دې ولا اعتکاف نه متیږي. لیکن دا مسله ده د نظر معین ولا او که چېرې نظر غیر معین و یعنې ښځې مطلب دا چې یو ښځې 5-5 ورځې اعتکاف نیت کړی ده لیکن تاریخ ورځې متعین کړی نه دي، تاریخ متعین کړی نه ده، بلکې صرف دوره یې ویلې دي که چېرې ما فلانکی کار وشو نو زه به الله دپاره 5 ورځې اعتکاف کوم، هغه کار یې وشو. نو داسې صورت کې که چېرې دا اعتکاف کوي اور ورته حیض راغلو جمع وشوې نو دا اعتکاف مات شو، اوس دا به نوې سرې نه بیا اعتکاف کوي. نو دا فرق ده نظر معین او نظر غیر معین کې، دا تاسو مطلب ده ذهن کې واچوئ.
کچری خځه اعتکاف مات شو، مثلا ورته جمع وشوي، نو دا اعتکاف مات شو، دی ولا اعتکاف مطلب ده مسنون اعتکاف نو دی ولا قضایی بکئی. اور قضایی دادا چهره ورځې ټیم کې کچری مات شو ورځې ټیم کې نو غي ورځې قضایی بکئی، یعنی صبح صادق نه مخکې بلاړ شي اور اغزای ته بناوزي مخام نه پستور وځي کورځ ټیم کې دا شوی دی. او که شپې ټیم کې مات شو اعتکاف نو بیا به د سورج غروبېدونه مخکې مې سترګې غروبېدونه مخکې بنوځي اعتکاف ته، او د شپه به هم تېري ورځ به هم تېري، او بله ورځ به چې کله سورج غروب شي بیا به راوځي. اوس که چېرې یو ښځې اعتکاف مات شو نو که چېرې هغه رمضان کې هغه ته ورځ مطلب ټیم ورته میلاو شو، مثلا شروع کې غول اعتکاف دویمې درېمې ورځې مات شو، جمع ورته راغلی، اوس کله جمع بند شوې نو اوس روژه پاتې ده، 2 ورځې پاتې دي، نو غیر روژې کې هم دا 2 ورځې کوم پاتې دي، دې کې نیت کولی شي د اعتکاف ته وکړي. او که چېرې روژې کې ونه کړو نو روژې نه پس په دا قضا کې یوه نفلي روژه به نصیبه به قضا کې. او که چېرې ښځې کوم دا جمع وله کوم روژې دي د حیض ورته راغلو جمع ورته راغله دوی وله بعد کې قضایي کوي. که چېرې قضایي کوي نو فقها لیکلي دي هغه قضایي کې هم دا اعتکاف کولی شي، یوه ورځ کوم دا اعتکاف نیت وکړي هغه ځای کې کښېني نو دې سره به اعتکاف وله کومه ده قضایي وشي. او همدارنګه چې کوم شیانو سره د پرون ما ذکر کړی د سړو وله اعتکاف ماتېږي، همدې سره د ښځو وله اعتکاف هم ماتېږي. ښځه چې کومه ده اعتکاف په وخت کې نصیحت کولی شي، کور وله ته تلاوت کولی شي، تعلیم کولی شي، خواښ ځای کې کښېني. همدارنګه که چې ښځې ته مطلب د اعتکاف کې د روټۍ څه مسله وي، کور کې څوک بل څوک نه وي سلن پخولو به روټۍ جوړولو دپاره، نو بهتره خبره خدا ده بیا دا مطلب د روټۍ وله کوم سامان ده، سلن وله کوم سامان ده، د کوم ځای کې اعتکاف کوي هلته کې ځان سره کېږدئ، هلته کې روټۍ هم پخوي سلن هم پخوي. او که چېرې هلته کې دا تنظام نه کېږي نو بیا دا که څه بل تنظام نه وي او وټل هم څوک تنظام نه شي کېدی څه ورته راشي، او کور کې بل څه تنظام نه وي څوک پخونه وله نه وي نو بیا دا سلن پخولی شي، روټۍ پخولی شي، بار وتلی شي، اوس څنګه سلن پوخ کړي روټۍ پوخ کړي ډایرکټ بیا واپس لاړه شي. اور بهتره خبر ادا ده چې دا کوم سبزی کټ کوون دي، پیاز ټماټر کټ کوون دي، دا خو هلته کې کټ کړي څوک کوم ځای کې دا اعتکاف کوي، صرف روټۍ پخونو دپاره سلن پخونو دپاره بار راوځي او څنګه سلن پوخ کړي روټۍ پوخ کړي پخه کړي او ډایرکټ بیا واپس څه کومه ده خپل هغه ته لاړه شي، دا خپل ځای ته لاړه شي. او دا هم تاسو ذهن کې وساتئ چې کور کې مونځ کون اعتکاف کون ډېر زیات ثواب ده. ام سعید رضی الله تعالی عنها یوه صحابي ده، غوی چې زه حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوم او ما حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله ما زړه غواړي، ما زړه تمنا ده چې زه تا پسې مسجد نبوي کې لمونځ کوم، تا وله مسجد کې او تا پسې، نو آیا ما ته داسې کون پکار دی که نه؟ نو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې ما ته پته ده تا دا زړه تمنا ده، زړه خویه شته، خو تا وله کور کې مونځ کون، کور کې کوټې کمرې کې نه مونځ کون، دا ما پسې مسجد نبوي کې د ما مسجد کې مونځ کولو نه افضل ده، مونځ کولو نه افضل ده. نو تاسو خپله اوس اندازه وساتئ چې مسجد نبوي کې حضور صلی الله علیه وسلم مونځ کې مسجد کې مونځ کون د یوه مونځ باندې 50,000 50,000 المنځونو ثواب ملویږي، لیکن د باوجود حضور صلی الله علیه وسلم ورته تاسو کور کې لمونځ کوو. دې باندې فقها لیکلي دي ښځې وله کور کې کمرې کې دننه مونځ کون دا افضل دی صحن کې مونځ کولو نه، چې ښځه کور صحن کې مونځ وکړي، او د کور په صحن کې لمونځ کون دا افضل دی د محلي مسجد کې مونځ کولو نه، او د محلي مسجد کې مونځ کون دا افضل دی د مسجد نبوي کې مونځ کولو نه. نو دې وجه باندې مطلب ده دا کور کې چې کوم ښځه اعتکاف کوي یا مونځ کوي نو ته د دونه ثواب ملویږي لکه څنګه دا مسجد کې سړي ته اعتکاف باندې ثواب ملویږي. نو دا تاسو سره خاص کر ښځو په حواله سره اعتکاف حواله سره ما مسائل عرض کو. الله تعالی د ماته تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کوو توفیق نصیب کی. الله تعالی د موږ د دین فهم او سمجھ نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.